وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن او که د اسلام مقصد صرف منځ او دس وی نو بیا ماله جواب راکړی د امام حسین تذکره بیا ونه کړي امام حسین ته د منځ اجازت وو امام حسین ته د درود شریف د ویلو اجازت وو امام حسین ته د جماعت جوړولو اجازت وو مگر هغه مبارک چې خپل 2 او یا شهزادګان قربان کړي دي د حضور د دین او د نظام لپاره قربان کړي دي د دې دپاره نه دي قربان کړي چې اذان اجازت ورته نه د دې دپاره نه دي قربان کړي چې هغې مبارکو به مونځ نه شو کولی او په هغه وخت کې چې کوم که حقیقت ته ګورې او حالاتو ته ګورې نو هغې مبارکو ته پته وه چې دا 2 او یا شهزادګان زه خپل بوزم هم شهادت له حالات خو دغسې جوړو نن عزتمندو هغه جذبه حسینیت کم خوا لاړه هغه لار د عظیمت کم خوا لاړه که د اسلام نوم دغه نو بیا د امام حسین تذکره ونه کې بیا دا ونه وی اسلام زنده ہوتا یار کربلا کے بعد بیا خو په آرام کېنه بیا خو داسې ووایه چې هغې مبارکو ته اجازت ونه ولې تلي دا کومې سوالات چې نن په مونږ باندې کوي نو لږ وخت کې هغه خپل ذهن کې حق وخت راوله ووایه چې په هغه وخت کې څه چلو هغه وخت کې خو یزید د یو حکم نه انکار کړی په یو لوفرۍ کې مبتلا و نن خو د اسلام هر یو حکم د خپو د لاندې دی هغه وخت کې خو شمر یو ظلم کړی نن خو هر بنده ظالم دی هغه وخت کې خو د ظلم هغه بازار چې کوم بازار نن ګرم دی هغه 2 او یا د حضور علیه السلام مبارک د خاندان ګلونو خپل ځانونه قربان کړو ته نن د هغې ظلم جړاګانې کوې نو لکه جنا په دې موجوده ظلم باندې هم پکار ده چې صرف په عراق کې ستا په لکونو ماشومان بچي شهیدان شو د زرګونو لکونو میندو خویندو لپټۍ راښکلې شوې د هغوی عزتونه د هغوی درونو او د پلارانو په مخ کې تار تار شو نو ولې په دې باندې هم اواز پکار دی چې ته د یو شمر جړاګانې کوې او د یو یزید جړا کوې نن خو کلي په کلي باندې یزید ناستی دی نن خو کلي په کلي باندې د حضور علیه السلام په دین باندې حملې کولو والا ناست دی نن خو ستا نه جماعت محفوظ دی نه مدرسه محفوظ ده نن خو ستا نه عزت او ابرو محفوظ ده جماعت کې ډاز هېڅ هم نه بیا عزتمندو تر کومې پورې به مونږ د دغې ظلم د لاندې د اسلام باندې په دې مسلسل حملو کې باباجي مبارک به داسې وخت کې زه یم زه چې دا حالت را یاد کما نو بس ما ته هم دا مخې له راشي چې دا اوس په موجوده دور کې چې دا کوم دی نو د دې په نسبت هغه وخت کې کم خو بیا هم د عاشق صادق کې دومره دردولی دی چې کله به مدینه منورې طرف ته مخ کړې او فرمایل به شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله او هغه ستا په وینو تاند د اسلام گلشن اوچیږي ستا د باغ ونې پرې کېږي دیوالونه یې راغورځېږي په دعا د رب په در شاه محمد رسول الله او شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله د اسلام نه رستو کېږي د اسلام دعواداران ډېر په کلو مټ لګیا مونږ هم مسلمانان یو د اسلام نه رستو کېږي د اسلام دعواداران چې اسلام پر بدنامیږي هغه کار کړي جاهلان غوث د دین د بدخوا سر شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله نورانی مخرانما کا چې د غم دوران پشاشي دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله ویلتا شي او رانما لکه د انور شاه محمد رسول الله او محمد امین فقیره ډېر زخمی د زړه په سر شوې د اسلام په غم دلګیره څومره ناقرار مستر شوې مسیحا ستا د پرهر شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله څومره عزتمند او افسوس خبره ده چې نن زمونږ په وړاندې یو واده ده واده هم یو عام کس نه ده کړې چې یو عام کس واده وکړي د وادې نه رستو شي موږ ورته واده خلاف وایو په لاره ورسره تلل هم نه کوو موږ وایو دا د یوې خبرې سړی خو نه دی د ده خو خوله نه داسې دیوال کې سوړه ده دا څه شی شو چې دی یو خبره وکړي او بیا ترې رستو شي خو چې کله عزتمندو یو ریاست معاهده وکړي نو چې ریاست معاهده وکړي د هغې بیا ډېر لوی حیثیت وي ټولې دنیا ته دقسې مخې ته یې ولې د ځان نه تش کمیس وباسئ ولې په دې وخت کې ځان شرمئ دعوا هم د ریاست مدینه کې او یو دومره لویه واده دې وکړه واده دې زما د دغه دپاره نه ده کړې چې ما درته ویلي ماله سیټ راکړه که ما درته ویلي ماله پیسې راکړه واده د حضور د عشق او د وفا واده ده چې د دې د ټولو نه اول ستا حق جوړېږي چې ته په دې باندې موږ سره لاړ شې د هغې باوجود عزتمند رستو کېږي د هغې په ځای باندې الټه د څه دپاره زمونږ خلاف د کریک ډاون او زمونږ خلاف د لیسټونه تیاریږي او دا مو کو فلاني ملګري دي او دا داسې دي ستا فلاني کم ځای دی زه هم تکړه شه خپل کار وکړه موږ د هغې دپاره نه اول رستو نه اوس رستو یو په ذات د خدای قسم موږ ذهني طور د هغې نه په زر چنده سیوا ته تیار یو او دا لیدلي دي تاسو
الحمدلله دا مونږ اسې نو دا تاسو لیدلی دي، بلکې زه چې د هغې هریپور جیله پورې چا په بوتلی یم د پولیس په ګاډي کې زه چا بوتلی یم ناسته دی په دې مجمع کې زه یې وینم، هغه نه تپوس وکړی وی دی چېرته یو سیکنډ له د وارخطا شوی دی، ده چېرته تاسو ته منت کړی دی چې جي ما مه بوځئ خیر دی دا چل به وکړو دا چل به وکړو، تپوس دې وکړی یو سیکنډ له چېرته هغه دغه شوی نه الحمدلله د حضور دپاره خبره ده، قسم په ذات د خدای د دې نه په زر چنده سیوا دپاره تیار یو، څه غلا خو هم نه ده کړې، څه ډاکه خو هم نه ده کړې، څه چرس پوډر خو هم نه دي خرڅ کړی، څه بل څه چې کوم دی جرم خو نشته، خو که جرم دا وي نو دا جرم خو به مونږ کوو انشاءالله او د ژوند په هره ساه کې به یې کوو، د دې جرم نه خو رستو کېدل نشته، دا جرم خو نه دی، تا ته به جرم ښکاري، دا خو ما ته زمونږ انشاءالله الله به د مغفرت سبب جوړوي. لہذا عزتمندو که بجای د دې باندې حکومت وقت همیشه دپاره دلته بلا کسان ناستې دي لیکلوړي ورته وایم صفا صفی ولیکئ او دا موجوده حالات د خپل وروڼو ورته یاد کړئ، ورته ووایه دا یو د تحریک مسله نه ده، دا د حضور د هر غلام مسله ده، او وکړئ په ایمان درته وایم وکړئ په حضور باندې غیرت وکړئ چې تاسو له الله د پاکستان قیادت او سرداري الله په ټوله دنیا باندې قایمه نه کړه، بیا راته ووایه عزت خو په دې کې دی چې انسان د مغرب نه ځان راغونډ کي، تا سره مسله د فاټ اف ده چې نه جي نه دا خو د اف ای ټي اف مسله ده، نه اف ای ټي اف خو غواړي دا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، هغې خو غواړي دا چې څنګه مونږ یو چې هغسې تم شي، هغې خو غواړي دا چې تر څو دای چې کلمه د حضور وی غلام یې نه دي پرېږدي، سبا له به د دې نه سخت شرایط د هغې دپاره راوغواړي چې شا به جوماتونو کې دا وکړه او جوماتونو کې دا وکړه، د مدرسو شرایط به هم د دې نه سخت شي، نو مونږ به د مال او دولت دپاره مونږ به څه وایو چې نه نه دا خو زمونږ د ملک د اکانمي مسله ده، لہذا مونږ په خپل دغه چې کوم زمونږ حالات دي او موجوده د جوماتونو د مدرسو مونږ په دې باندې سترګې پټو سوال نه پیدا کېږي، مونږ وایو آو لوږه برداشت کولی شو، آو تنده برداشت کولی شو، آو کاروبار کې زمونږ کمې راغې برداشت کولی شو، روټۍ که 3 ټیمه نی 2 ټیمه باندې به ګزاره وکړو، خو په اسلام باندې حمله نشو برداشت کولی، د حضور د عزت او ناموس سودا نشو برداشت کولی. بس عزتمندو دا بالکل کلیر خبره ده، دا بالکل صفا خبره ده، مونږ الحمدلله ذهني طور هر څه ته تیار یو، تحریک لبیک یا رسول الله تیار دی چې د حضور د عزت او وفا مسله راشي په هر میدان باندې تیار دی.